سورۃ الطلاق سورہ دہر نہ بعد نازل دے 99 نمبر بے اعتبار النزول. سابقہ سورہ التغابن کی ویلیو پا آخر کے چھ باز خزی اولاد دشمنانی نو دی سورہ طلاق پا اول کی دا خزو باز احکام بیانائی نالتم دا خزو ذکر ہو دیکھیں دا خزو ذکر یا ایوہ النبیو اے پیغمبرہ سوقتی چھ طلاق ورکوئے تاسو خزو تا ان استا امتیان فطلقوهن طلاق ورکے تاسو دی خذوتا لعدتهن پنیٹا دا طلاق اولو کی دری صحیح ترجمہ دادا او قابلہ کئی نشکال راضی نشکال دا پارا وے مقدرات مانی مستقبلات لعدتهن براوبا سے نو راوبا سے مو عدتهن لعدت طلاقهن پنیٹا دا طلاقو کی چاغت طہر دے پا حیث کی طلاق مور کوئے چا خزا پاکئی نو علب طلاق ورکئی او کہ حیث کی طلاق ورکو نو واقع خوبشی خو بدت دیو کو واقع خوبشی خو خلاف سنت دیو رجوع کو دا عمر زوی خزل پا حیث کی طلاق ورکری و رسول اللہ ویلی جو تاوہ چا رجوع کو فحیث کی طلاق گناہ خلاف سنت لعدتهن پنیٹا دا طلاق اولو کے چنیٹا دا طلاق اولو طہر دے واحصوا العدہ او شمارے تاسو عدت او اللہ نا او یری کے چرب ستاسو دے او مو باسے دی لرا پا عدت کی دخپلو کورونونا او دی پا خپل امنوزی مگر اغا وقت چی دی او کی بے حیائی خکارا بد زبانی وی اکور کی جگڑی کئی نبیا جو بیا بلکور کی دی عدت تیر کی وتلک حدود اللہ او داد اللہ حدون دی او سوک چی تجاوز کی دا اللہ دا حدون ظلم او کو بزان نہ پوئی گی تو چی شاید اللہ پاک پیدا کی پست دی طلاق امرا بل یو کار چا اغاق پیمانا شے رجوع باو کے نو کورا مو باسک اغ پیمانا شے نو یو طلاق چی ور کے نکاح ترواجت نشتے خزر پا خزر اکا دو دی ورکرل نم رجوع کا او کدری دی ورکرل نو نکاح وسرم حلالا ندا حتی تن کی حزوجن غیر او اغا مسئلہ تا ما مخ کی بیان کرو فیضا بلغن اجلہن سبق کی ارسی دی اخپل عدت تا انہیں نزدیشی عدت تا چولی تیرے دون بعد خبر رجوع جائز نہ دو نزدیشی عدت خپلتا نو اشارے کے پمخی طریقے سرا او یا جدا کے پخی طریقے سرا ان رجوع مکوئے او گواہان انہی سے دو انصاف والا منکم استاسونا قائم ساتے گواہی دا اللہ دا پارا دا حکم چے نصیحت کولی ستاستا پدے بانی اغا چاہتا چیمان روڑی وی پا اللہ بانی اپرل دا آخرت بانی او سوک چا اللہ نے یریگی نو او بگرزی اغا دا پر اللہ پاک لار دوتلو اور رزق بور کی دتا داغا زین چدے اڑو گمان نکی او سوک سے توکل کی اللہ پاک بین اللہ پاک کافی دے اللہ پاک چدے بالغ امرہ پورا کون کے دے خپل حکم لرا او مقرر کرے اللہ پاک دا اریوسی دا پارا قدرا نیتا او اغا خزی چنا امید شی دا حیزنا دا خز استاسونا یہ دیر بڑے گانی شی او حیز نرازی نو عدت پسنگتے رہی ان ارتبتم کتاسو شکمن یہ داغی پہ عدت کی نو عدت داغی درے میاشتی دی واللائی او دا قدری میاشتی عدت دا اغا خز ام دے چھ حیز یڑو راغلے نئی او طلاقی شی او جمع وسر شوی وی وولات الاحمال اجلهن او حمل والا خوادان دا حمل چدی عدت داغی دادے چھ اوزے گئی خپل حمل لرا تو کپا دویم عورت پیدا شی او کال پس پیدا شی داغا دا پارا میاشتے نشتے وزا دا حمل لا چھ کل بچے پیدا شی آزادا شو ومن ستانا اجرت دیر غاری او تا دیر ورکو لے نشینا بلا انیسا فسترضع اخرى نو زرد چتے باور کی د پارا بلا قضا خرج دیو کی خاوند فراخه د خپل فراخه په مقدار د خپل فراخه نه او هغه څوک چې تنگ شوی وي باغی بدر رزق داغه نو خرج دی کوي د هغه مال نه چې دل الله ور کړی تکلیف نه ور کوي الله پاک هیڅ نفس ته مگر د هغه کار چې الله تکلیف نه ور کوي الله پاک هیڅ نفس ته مگر د هغه سیز آتاها چې هغه شی ولا ور کړی وي
دلته سيزونو باسته نه د خرچه باسته سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چې وبګرځي الله پاک پس سخت نه آسانتیا او ډیر کلی دي چې سرکشي یې کړې وا د حکم در خپل نو د رسولانو نو حساب کړو موږ داږي سره حساب سخت او عذاب ور کړو موږ ته عذاب ناشنا نو شکل یو دی عذاب د خپل کار او انجام د کار د تاوان او انجام د کارونو د دې کلو تاوان او انجام د کارونو د دې کلو د کلو والو خسرا تاوان تیار کرے دے اللہ پاک دی لپاره سخت عذاب پس اللہ نہ یریږي اے عقل مند هغه کسان دي چې ایمان وروړي وي توحید من لیوی او خيار دے کني خر دے کما عقل دے او خيار هغه توي چې ایمان وروړي وي قد انزل الله الیکم ذکرا قرآن نازل کرے دے اللہ پاک تاسو ته قرآن شریف ذکرا یو نصیحت رسول چې پیغمبر دې چې لولي تاسو مخکې د الله آیتونه چې بیان کوون کې دي حق او چې او باسي هغه کسان چې ایمان راوړي دي او کړي دي نیک کارونه د تیرونه رڼا تا او څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او نیک عملو کې نو داخل بکی دي باغونو ته چې بهي ګلان داغنه نهرونه همیشه به پاږي کې بیشک خسته کړی دي الله پاک دې لپاره رزق الله غزاد دې چې پیدا کړی دي آسمانونه او د زمکو نه په مثل دې زمکه اودي خو ماهیت د زمکو د اسمان په شان نه ده کوزيږي حکم د الله پاک په مابین د اسمانونو او د زمکو کې چې پوي شي تاسو چې الله پاک پارس باندې قادر دی او الله پاک چې راګیر کړی دی ار یو شی په علم زمکه اودي دلته من الارض مثلهن کې عدد ذکر نه دی دلته خدا معنا کې دی شي چې زمکه نه په مثل د اسمانونو ان زمکه یو دا خدا اسمان په شان مخلوق دا خدا معنا صحیح نه ده صحیح دا چې زمکه مود ولی ذکر چې بخاری مسلم په حدیث کې راغلی دي چې من ظلم قید شبر من الارض توقه من 7 ارضین نو پاګه کې اوز مکو ذکر او اوز مکو په موضوع تفیض المسائل کے دیو سوال بجواب کی تفصیل موجود ہے سورۃ التحریم سورہ حجرات میں بعد نازل ہے 107 نمبر میں اعتبار النزول دی سورت تعلق د خذو د احکام سره ده او سابقہ سورت کې هم د خذو احکام خود طلاق و مسائل د دې شان نزول اول اجدکان پوی بشي صحیح بخاری کتاب التفسیر کہ د ام المؤمنین عائشہ روایت ده چې اغاد دې صورت د ابتدائی آیتونو شان نزول صحیح بخاری دا چې کمزور روایت د شان نزول زنه بیانو بیانوں میں یا په حالات منطبق کو دغه شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مازیګر د مازن بعد د ټولو بیبیانو په کمرو به ګرځېدو شپه خو با چې د چا نمبرو هغه کړه تیروله خود دوره به د ټولو بیبیانو روزانه کوله چې د چا څه حاجت وي څه ضرورت وي چې هغه ته راوړو یا څوک بیمار وي یا څه شي ته ضرورت خود زینب بنت جحش پکور کې با لږ زیات ایثار شو او دا هغه وجه داوا چې هغه غبین ایخیو نو هغه بعد غبین شربت جوړ کو او رسول الله باندې به اوس کو نو پدې بس وخت زیات لګي د دین عائشه او حفصه خبر شو عائشه د ابو بکر لور وا او حفصه د عمر لور وا ابو بکر هم رسول الله اسخرو او عمر هم رسول الله اسخرو او خاص مرګري هم وزیران هم نو د دې په ځل کې لږ رقابت راغله د بنو د یو بل سره رقابت خو راځي او دا هم د یو بل بني خوې
خو په یو بلې دروغ نه تړل نو ډېرې پاکې وي، خدا سي کمزورې به کله وشوي. نو دې دواړو مشوره وکړه چې نبی علیہ السلام په موږ دوه کې هر یو له چې راشي، حفصه یا عائشه ته، نو دواړه به ورته وایي چې ستاسو نه خو د مغافیر بویزي. مغافیر اصل کې یو ونه وه او د هغې څه ګوند غوندې و، هغه به هغې به څه بدبوی و. نو دې دواړو ورته و نبی علیہ السلام میں چې مغافیر خو ما استعمال کړي نه دي، ها د زینب پکور کې زمانو هغه غبین را گئی، نو ګیری شي چې غبین دا مچای د مغافیر په ونه ناشتای او د مغافیر هغه خون چې دی هغه د غبین تر رسیدي، نو وجه بدای خو زب آئنده دا غبین نسکو ما په ځان بند کړ. خود تاسو بچاته وای نه چې غبینی په ځان بند کړی د پاره د دې چې زینب خپه نشي، هغه من بیبي ده. خود دې په خله کې دا خبره ټینګه نشو. نو اوته نو الله دا آیت نازل کړ او وحی نازل کړه او په وحی باندې رسول الله د ټولې قصې نه خبر کو چې دې دواړو استاد بیان کور کې مشوره کړې و د زینب سره د رقابت د وجه. نو الله خو اول پیغمبر ته وی چې ته د بیبیانو د پاره حلال پزان م بندوا، قسم دې کړې ده نو د قسم د ماتولو چل در تخیمه چې کفاره ورکا، خدا قسم مات کا او غبین استعمال ہوا. اگر کہ رسول اللہ شرعن حرام کړي نه وو، اسه بند کړي وو، خو امتیان به وایي چې رسول الله چې غبین په ځان بند کړي دي نو حلال دی خو خشه نه دی، حالکه حلالم دی غبین ډیر خشه هم ده، شفا ده. نو قسم مات کا قسم پدې کې د خلکو پروا مه ساتئ، نور داغی خا حقوق ادا کوا، خدا داغی غلطی ہو. او دی بیبیانو تے ہوئی چې ستاسو زړونه کاږي شوي وو، توبه وباسئ. معنا څه ده؟ د بلې بیبي سره ستاسو رقابت پیدا شوی او زه خبرې ما الله خو خبر، توبه وباسئ. چنانچه هغې توبه وشته، الله هم بخلی دی او رسول الله هم بخلی دی او زینب هم بخلی، اټول جنتیان دي. خدا دې چې فرشتي نه وي، پیغمبران هم نه وي، نو کمزورې به کله کله وشوي. او بیا وی چې دا پیغمبر دا یوازې خاوند نه دی ستاسو، دا د الله رسول دی او د خاوندم لوی حق دی. او دا رسول الله غبین خوخو و تاسو په بند کړل زینب سره د رقابت د وجه نه، نو هغه تاسو لحاظ وساتو او خپل محبوب شی به استاهو د پاره په ځان بند کو، خو تاسو له آئنده سم کوي. دا د اصل شان نزول د دې صورت چې کوم بخاری شریف کې بیان شوه دی ام المؤمنین عائشه. یا ایها النبی دغه بل شان نزول مشتا هغه سیده دواره کې دی شي د ماریه قبطیه والا، هغه په نسائی کې نقل شوی دی. یا ایها النبی اے پیغمبر ولی بندای هغه شی چې حلال کړی دی الله پاک پتا، ترجمه ته سوچ کوا، دا به نه دی ویلي چې ولی حرامای، ولی بندای ولی حرامای، نو اوریدون کی ذهن ته د حرمت شرعی مرادیږي او د حرمت شرعی خو نو حلال ته حرام ویل خو جایز نه دی، او که حرام کړی نو په خلق به حرام بیا
حرمت په معنا د بندش د لغت کې مطلق بندول ته وایي خو سره د پرهیز د وجنه بند کی چې پرهیز یې نشي په ځان بند کی یا د بل چا د وجنه بند کی اره وجنه چې بند کی خو حرام ورته نه وایي نو رسول الله دلته د بیبیانو د وجنه په ځان بند کړیو چې په دې غبین کې بچا د مغافیر او غبوی راغلی وي او په دې خنه لګي نو نه به خورم نو الله وی دا مبندو یا ایها النبی اے پیغمبر لم تحرم ولی بندای پزان هغه شی چې الله حلال کړی دی د خود د خوشالولو لپاره تبدغی مرضات ازواجک تو طلب کوي د خوشاله د بیبیانو خپل او الله بخون کې مهربان دی فرض کړی دی الله پاک مقرر کړی دی الله پاک تاسو د لپاره پرانستل د قسمونو تاسو او الله پاک تاسو مددگار دے او اللہ اویدن کے دے او حکمت والا دے پا آغا وقت چی پتا خبرہ کری وا پیغمبر خپل بازی بیبیانو تا پا وقت چی پتا خبرہ کری وا نبی علیہ السلام خپل بازی بیبیانو تا حدیثا یو خبرہ آغا دادا چی زد آغا کرا گبین اسکم خو بیا بنسکم خو تو چاہتا ہوا ما نو دا اوئی فلما نبأت به ہر کلا چدا راز خبر ورک نور ہوتا خبر ورکو دی بی بی به دی خبری نور ہوتا واظهره الله او دا خبر ظاہر کر اللہ پاک پہ پیغمبر باندې د وحی په ذریعہ نو عرف بعضه واعرض عن بعض په جنگلوی وکړه الله د بعضه خبرې او مخې واړو د بعضو خبرونه ان داخي ورته وی چې ما تا ته ویلو چې چاته وای بنا نو تاولي بل چاته وی او د ویلو چې رسول الله بغبین نس کی آئنده پزانی بند کړي او دا بل خبره نه مخ واړو چې کچا بشي او ډیره بلګه او شرمېږي او کچا بشي بل خبره دا چې تاسو غوړو مشوره کړی و د زینب د دې پاره چې په زینب پکور کې ایثار نشي دی او دا غلا سره غبینو نس نو دا خبره وته ونکړه چې کچا بشي دی رسول الله اخلاق ډیر اوچ بیبیانو سره هم ډیره کچا کولې به نه فلما نبأها به قالت من انباك هذا هر کله چې خبر ورکو دی بیبی تا نو قالت اغبی بی او چې ته چا خبر کړي معلومه شوا چې د رسول الله بیبیانی پرې خپويږي چې ترسو وਹੀ راغلی نه نو رسول الله عالم الغیب والشهاده نه دی قال نبأني العليم الخبير ان تتوبا کتاسو توبه وباسي الله تعالی ګرځي الله ته نو ډیره بخي فقد سوغت قلوبكما پس بشک کاغشي زړه تاسو ان تاسو نه غلطي شوی وا چاغه غلطي رقابت د زینب سرا ابن عباس وی سغت قلوبكما زاغت قلوبكما یا قد اسمت قلوبكما تاسو په ځل کې یو ګناه راغلی وا چاغه رقابت د زینب سرا ہرائینا قد شدہ اس دل شما ہرائینا قد شدہ اس دل شما شاہ ولی اللہ یو بلا معنام دا کتاسو راگرزے اللہ تانو دیر بخی ذکر چمائل لی زرون استاسو توبیتا سغت قلوبکما مالت قلوبکما الى توبتی راگے معنام صحیح دا و متبادر الى الذہن ندا او سیاق و سباق سرا سمن نخری الا بتکلف جدید بتکلف شدید ذکر چې دلته خود دې کمزورۍ ذکر دی اگر کې معافی ورته شوی دا خود کمزورۍ ذکر دی او دا خو به صفت خبره شو او بحث په کمزورۍ کې دی ابن عباس دا معنا کړی هم دا چې کابه شوی دي زونه تاسو جمهور هم دا معنا کړی دا هغه کابه شوی مطلب دا و چې کمزوري به راغلی و د رقابت و زینب سره کنه د بنه و ان تظاهر علیه او که مدد کی یو بل سرا کتا سو مدد کوي دی یو بل سرا علیه د رسول الله په مقابله کې چې هغه باندې هغه شی بندوي چې کوم شی داغي خوښ دی نو الله پاک چې دی الله پاک چې دی عمدا مولا مالک مرګره د الله پاک د رسول الله دی او جبرئیل مرګره دی او نیکان مؤمنان مرګري دی او ټولي فرشتي مرګري دي
پس بعد ذالک پس دین ظهیر مددگاران دی تاسو ته محتاج نه دی نږدې دی چرب داغو کدی طلاق ورکی تاسو ته بدل بکی بدله ورکی دته د نور بی بیانو چې غره بي تاسو نه مسلمانان مؤمنان تابعدار توبه استن کی عبادت گزار صالحات گرزدن کی د دین پکار کې سیبات کونډي بومي وابکار او پیغلی بومي هغه څه کمه خنست کونډي ډیری دی پیغلی یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دي او ساته خپل ځانونه او خپل کور والد اور نه چې خشا کې خلق دی وکانی دي او مقرر دی پر دوزخ باندې فرشتي غلاظ سخت ہویا شداد سخت طاقت والا نافرمانی نہ کوي د الله پاک دا خو یې سخت د کافرو لپاره لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون یا ایها الذین كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح بیانی الله مثال د عبرت د هغه کسانو د پاره چې کافر شوي دي د خضر نوح علیہ السلام او د خضر لوط علیہ السلام چې دا وی دا دواړه لاندې زما دو بندګانو نه زما د خاصو بندګانو نه چې نیکانو نو خیانت یو کو د خامدانو سره او د عقیده خراب هوا او د کافر مرګري وي نو فلم یغنی عنهما لرنکو دي دوارو پیغمبرانو عنهما د خپل خزونه د عذاب د الله پاک نه شي او ویل شو چې داخل شي او تاسو سره داخل دونکو نه اگر چې پیغمبرانو خزي وي او بیانوي الله مثال دا خلق د پاره چې ایمان راوړل دي د خزر فرعون چې دا مسلمان او فرعون کافرو سو وخت کې چې او دې ای زماره با جوړ کما تخپل ځان سره کور په جنت کې کور غواړم او د دې ظالم نه اخلاص کنه هغه شهید کړه چې شهید کړه نو نه غلاره جنت ته فرعون خذ په جنت کې دا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بشرائع ربها کلمات احکام مراد الله د ټولو کلمات شرعیه او احکام شرعیه باندې ایمان راوړیو وکانت من القانتين او د تابعداري کوونکو نه سورۃ الملک سورہ طور نے بعد نازل دے 77 نمبر بے اعتبار النزول سابقہ سورت کی در رسالت مضمون زیاد ہو اور پدے کی در توحید مضمون زیاد دے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر برکت والا دے حق اللہ چراغ پلاس کے بعد شہیدہ او دے پارس قادر دے حق اللہ خلق الموت چا اندازہ مقرر کرے دا د مرگ او د ژوند سوچ کوي ترجمه تا قدر ترجمه میں کرے دا خلق الموت والحیات اندازہ مقرر کرے دا د مرگ او د ژوند چې کله به مری کله پیدا کیږي چازمی خو کی پتا سو باندې چې سوق دے پتا سو کې زیات خیستا په عمل کې والله غالب دے بخون کې دے الذي خلق سبع سماوات طباقا هغه الله چې پیدا کړی دي او اسمانونو لاندې باندې نوی نه ته پیدائش په پیدا کولو د رحمان کې هیڅ نقصان راو ګرځوا نظر اسمان تا کسایب پکې معلومول شي آیا ویني ته من فطور سے 14 بیا راو ګرځوا نظر کرته نه بیا دغه ترجمه مو کوا بار سمره درنه کې دي شي دمره وګورا خو عیب معلومول نشي کرتین کنایه د کثرت نه دا صرف دغه مراد نه دي کرتین بیا نراو بغرزی تا تسترگستا خاصین ستړي او خاصین کمزوري عیب معلومولنا وهو حسیر او دا بستړي وی خاصین کمزوري وهو حسیر او دا بستړي وی ځکه چې ډیر به کتلی وی خو عیب سره یو شی ډیر ګوري خو ستړي شي نه ولقد زینا السماء الدنيا بشک مون خسته کړل نږدې اسمان په دیوو سره چستوري دي او ګرځولې دی مونږه دا دیوی یعنی دا شهاب ثاقب په شان د دیوو وشتون کې د شیطانانو د کې صنعت استخدام ده کما قلت لكم واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها سوقت چې وګرځول شي دی په جهنم کې نو اوري بدی د جهنم د پاره شهيقا آوازنا
او دا به یشیږي قریب به چې اوسلیږي د غسینا کافر ته غسی دا دوزخ هر ځل چې اورځول شي پاکي یو ډله د کافرانو نه تپوس بکی د دینه پیراداران او څوکیداران د جنت آیا نو راغلی تاسو ته خبرون کی ندی به وای چې ها راغلی مونږ تیارون کې لیکن مونږ خواغه درو جن غنلو او ویلی مونږ چې نه نازل کړی الله پاک اس یو شی نه یې تاسو مگر ښکارا گمراه ہے کې مونږ پیغمبر ته بدل وقالو لو كنا اوای بدی کم اورده یا پویده مونږ بنوي په دوزخیانو کې اقرار وو کی په گناهونو نو پس لعنت دې دوزخیانو د پاره فسحقا فلعنا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور پټه خبره کوي یا ښکارا کوي الله پوي دې پویدون کې دې سينو په خبرو باندې آیا نه پويږي هغه ذات چې هر څه پیدا کړی دي یقینا پويږي دا باریک بین دې خبر دې پارسو الله غزاد ته چې ګرځول دا تاو د پارا زمکا ذلولن تابع څنګه تابع دا چې ګرځي منډي په وهي موټرې په ګرځي په تابع شو کدا ازمکا خطاوے نو تب کے کتاب کے قدم نشو کے خودے ذلولا تابع فمشو فی مناکبها پس گرزے تاسو پا اگود ازمکا باندے یعنی پا لارو ازمکو باندے وکلو خورید رزق اللہ پاکنا وامدے اللہ تبا نشور خوریدلوی نشور خوریدل قبر نبا پاسے نخوریگی با کمزے تبزے اجتماعات تبزے او اجتماعات اللہ پاک برا غختی وی فیصلے پخپلک التبزی ویلیہ النشور وماغی تخوری دل دی امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض آیا پا امن کیا دا اغی اللہ دا عذاب نچ پاسمان کی دا حکومت چل پاسمان کی دا خدای دا چ خخ کی تاسو پزمکا کی ناسا پا دا ازمکا تمور خوزی آیا پا امن کیا دا آغا چانا چی پاسمان کلے چی اولی کی پتاسو بنی باران دکانو پس زرد چی پوئی بشے تاسو چی سرنگیو یرول زمان بے شک دروغ جن گنلی واغی خلقو چی تیر شوی دی مخی دین اخفل پیغمبران اگورا سرنگیو عذاب زمان فکیف کان نکیر فکیف کان عذابی دیکھی یا متکلم محذوف دے سنگو عذاب زمان آیا دی نگوری مارغانو تا دا پاس دا دینا چے وزر غلون کیوی ویقبن او کل را غندئی نٹنگئی دی وریزو نٹنگئی دی مارغانو لرا مگر اللہ پار سبانی پینا دے امن حاض اللذی یا سوک دے اغکاس اغزات چاگا لخکر بیستاسو چے مددو کی تاو سرد شواد اللہ پاکنا ندی کافران مگر پر دوکا کے کافر پر دوکا کے پرات دی امن هذا الذي یا سوک دے آغا کس چی روزی ور کئی تاسو تا سوک دے آغا ذات چی روزی بور کی تاسو تا کہ بند کی اللہ خپل رزق اس اللہ ڈوڑے بند کی سوک بور کی ایسوک نشی ور کوڑے بل لجو فی عتو و نفور بل لجو بلکی دیک لکیگی پسر کشے کی او پتیختہ کی دا حقنا بلکی دیک لکیگی پسر کشے کی او پر نفرت کی دا حقنا نفور بمانا نفرت وزن فعول صیغہ مصدر دے بمعنی نفرت او عتو سرکشی او لجو اسرو بل لجو بل اسرو بلکہ دی کلکیگی پر سرکشے او پر نفرت کے افمن یمشی آیا آغا سوک چروانی پر مخی خلار مدن کے لئے یا آغا کس چروانی نیغ پنی غلار دیم نیغ دے او لارم نیغ غلار او آیا اللہ غزات تجتاسو پیدا کریے او گرزولی دیتا ہو دا پارا غبونا استر گیا او ضرورنا لک شکر ادا کوئے تاسو او آیا دا اللہ غزات تجتاسو خوار کریے پا زمکا کے او دیتا براؤن دولش ہے وائی دی چکل بطو رکی گی دا وعدہ دا قیامت کا تاسو رشتی نہیں ہے او آیا علم اللہ سردے او بے شک زخو خبرون کے اخکار ہے ماں پس ہر کلا چی اوبوی نیدوی دی دوزخ لرا یا دی قیامت رضی لرا ظلفتن نجدی نسیئت وجوه الذین کفروا خپ بشی مخنا یا روان بشی مخنا دا اغی کسانو چی کافر شوی دی تک تور بشی او بویلشی دی تچ آیا او بویلشی دی تچ دا حغا عذاب دے چی تاسو بغخت او آیا کنتم بھی تدعون تاسو بغخت لٹو خنا او آیا ارائیتم آیا خبر یہ تاسو کما اللہ ہلاک کی او اغا سوک چما سردی یا رحم را بنیو کی نو سوک بپناور کی کافر و تدا عذاب درناکنا
او آیا دا اللہ مہربان دے منگ دی ایمان روڑے دے پاغی منگ توکل کرے دے پزر دے چپوئی بشے چے سوک دی پخکارا گمراہ ہے کہ او آیا خبر یہ تاسو کا اگرزی ابوس تاسو غورن اچے نو سوک دے چرا بوڑی تاسو تا ابو معین جاری دا نہر بسوک جاری کی وہ اچ پہلے باران نکی انتبا دے کم دے نو برا ہوئی کہ نہرون دیر صفا کی خوچ باران نکی دا عرص خدے کئی سورت القلم مکی سورت دے اقرا نباد نازل دے 2 نمبر میں اعتبار نزول اور 1 نمبر چلے سورت اقرا دے اور 2 سورت القلم دے سابقہ سورت کے جو منکرین توحید مذمت ہو اور پدے کے اغ خلق مذمت دے جب پیغمبر ہے بنی اعتراض نہ کئی پیغمبر بنی اعتراض نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون اللہ عالم دے پخپل مراد بنے پری حرف سرا چنون دس مراد داد مقطعات قرآنیوں نے دے اور سورہ بقرہ پہ آغاز کے ما پدے تقریر کرے ہو بازی وی نون نہ مراد مہے دے او دا دنیا دا مئی پشا اولارا دا دی یہودیان بکواس دے پہ زے پرے دا دماغ میں مخراب ہوا ملا سے بیسے زوتی نون یو حرف دے دا حروف دا قرآن اللہ عالم بمرادی او قلم نہ تم قلم مراد دے ہر یو قلم مراد والقلم وما يسطرون او قسم دے زما پا قلم بنے او پا اغسر چی لکی دا لکن کی قلم دا موحدین مراد دے فرشتے چی کم لکل کئی پا قلم اغم مراد دی پا کم قلم پا لوح محفوظ کی ارسل لکلشوی دی اغم مراد دی دا مفسرینو دا محدثینو دا فقہاو دا موحدینو دا حق پرست علماء قلمنا چې پاغه کتابونه د توحید لیکلي دي او د اسلام تبلیغ په کې کړي دي دا ټول قلمونه مراد دي د ټول قلمونو د توحید بیان کړي دي مشرکان قلمونه مراد نه دي ما انت بنعمت ربک نه تو په نعمت رب خپل سره لیونه او دیتا تلیونی وای بے شک تا دا پر اجر نہ ختمی دن کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تچھی اے زما پیغمبرہ البتہ قائم پلوئی خوئی باندے علا استعلاء دا پارا راضی استعلاء دل تکی دا ثبات او دا قرار دا پارا دے کل کل خخوئی نہ کہے چھ کل کل خخوئی مظاہرہ ہو کے تا قائم پلوئی خوئنو باندے دا قائم دی علا ترجمہ خلق عظیم ستا سرا لازم ملزوم دے انفقاق دا خلق عظیم دا رسول اللہ نے نواز فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم فإنه شمس فضل وهم كواكبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم یظہرن انوارها للناس فی الظلم قصیدہ بردے والا صحیح خبر کر قصیدہ بردہ کے بعد اشعار لوگوں نے مہم دی داغے صحیح تعویل کا یا پریدا انور ٹول دا محبت رسول نہ ڈک اشعار دی عاشق رسول قصیدہ بردہ والا علامہ بوسیری رحمہ اللہ تبارک و تعالی دبا دا بادشاہ نو صفتنا کول بے توبہ ہوئیستا بے آئندہ با دا ہجا صفت نکوما سوا دا رسول اللہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق اچت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹول پیغمبرانو باندے پا صورت کے ہم اور پا سیرت کے ہم پا جسم پا حسن کے ہم
او د صورت په حسن کې هم او د خيونو په حسن کې هم ولم يدانوه في علم ولا کرم او ندی دي شوی دا پیغمبران او ندی نږدې شوی دته دا پیغمبران نه په علم کې او نه په سخاوت کې سمره علم چې دل ور کړې دومره بل چاله نه ور کړې سمره فائدہ چې دې پیغمبر د لاس خلق ته رسول دومره د بل چا د لاس نه رسول محسن انسانیت فإنه شمس فضل وهم كواكب ها دا محمد د فضیلت نور دے او باقی پیغمبران د غوروالی او د فضیلت ستوری دی کوم فرق د ستور او د نور په منځ کې دی هغه فرق د محمد رسول الله او د باقی پیغمبرانو په منځ کې دی یظهرن انوارها للناس فی الظلم چې دا ټول پیغمبران خپل رڼاګانې ظاهري خلق ته پتیرو کې هر پیغمبر رڼا خورا کړی د هر پیغمبر علم د ټولو نه زیاتو هر پیغمبر توحید بیان کړی دی هر پیغمبر حسن اخلاق بیان کړی دي هر پیغمبر د ګناه نه معصوم پاتې شوی دی هر پیغمبر په خپل دور کې خلق ته پتیرو کې رڼاګانې خوري کړی دي خو مثال د ستورو دی او د محمد رسول الله مثال د نور دی ذکر قرآن کے دیتا سراجا منیرا وئی داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا او سراج نور تا وئی نور دے روخانہ کو ان کے ٹولی دنیا لرا سراج دیوی تا ہم وئی نور تا ہم وئی نور رسول اللہ چلے دا شمس نبوت او دیوت لیونے وئی دا دیر لوے قمقلو ډیر لوی قمق فستبصر ويبصرون زرد چې تبهم اوینه چې انجام د چا بخي او دیبم اوینی پس زرد چې تب اوینه او دیبم اوینی چې پکم یو کې پتا سو پکم یو باندې پتا سو کې لیوان توب دے پکم یو کې پتا سو باندې لیوان توب دے مفتون جنون چې دا لیوان توب پچا کې هو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون خبر مکه ممنا د دروغجن ګړون کو اسلام لرا او توحید لرا دی خوخی چې سستی او کې توحید په بیانولو کې نو دی بم سستی او کې په ظلم کولو کې دته سستی مکو ولا تطع او تابعداری مکوا او خبره ممنا د هر هغه کس چې ډیر قسمونه خوري مهین ذلیل سره دی همازن عیبونه ګوري د خلقو عیب جو دی مشائم ډیر ګرځیدون کې دی بنمین په چغله سره یو خبره بل تر صحیح جنگول کوي مناع للخير منکون کې د نیکای دی معتدن حدن اوریدن کې دی اسیم گناہگار دی رتلن بدخوی دی بعد ذالک پس دې ټول ناکار صفاتونو نه زنیم بدنصیب دی پدی وجہ چې د مال او زامنو والو او وکیل استه بشود باندې زما آیتونه نو د بوي چې دا خو دروځنه قصې د پخوانو خلقو دي زرد چې عباداهو مونږ دې په خلطم د باندې یعنی په پوزه به وداغو ان ذلیل او رسوا به کو مونږ ازمیخ دا شوق دې مفسرین وی دا اشاره ولید ابن مغیرہ ته خود د خپل زمانه ولید ګورا چاګه دا صفت ولید ابن مغیرہ د مکه غټ سردارو خود رسول الله سخت دشمن خو بد قسمتین زامنم ډیرو او جیدادم ډیر باغونو په طائف کې اوځي پځي او زامنم ډیر نو د بوي چې کله د الله خوښ نه وي نو مال به زامن او د مال او دولت نه راکړي قیامت رشته نه کوي نه تل به راکړي نو دا هغه ته اشاره ده زنیم الملصق بالقوم وليس منهم زنیم هغه ته وایي چې اصل کې دا قوم نه
خدا هغه قوم نه اسه ګڼل شي نه څوک وایي چې د مور ته د ناجایز تعلقات قائم کړیو نو دا هغه نه پیدا شوی دی اصل کې د خپل قوم نه نو ولد زنا خو په عربی کې زنیم المقطوع من كل خیر ته وایي نو معنا عامه کوانو هغه په کې شامل شي نو زنیم بد نصیب ده دې کې هیڅ خیر نشتا او قدام کوا چې زنیم بد اصل ده اصل یادو معلوم نه ده خو عامه معنا غرض نه او په کې مرش مونږه ازمیخ کړو په دې باندې څنګه چې مونږه ازمیخ کړو په باغونو په باغ والو باندې دا یو کلیو دا غنوم دروان او د یمن د صنعا شپږ میله په فاصله باندې او څوک چې په حبشو کې بهر حال په دې کې زموږ خاص غرض نشتا که حبشو کې او که یمن کې وو خو یو باغ والو دا غي قصه بیانې د باغ والو چې عبرت حاصل کا چې تدغه سي باغ والا جوړ نشي ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه مونږه ازمیخ کړو په دې باندې څنګه چې مونږه ازمیخ کړو یو باغ والو باندې سو وخت دې قسمونه خورلیو چې شو کوي خامخابه شوکې دي دا میوه د باغ مصبحین چې سبا کون کی وی ولا یستسنون او دی ان شاء الله نو ویلې او دا معنا هم دا ولا یستسنون او دی زکات نو ورکو خلقونه پټیدل نو وګرځید پدی باغ باندې ګرځیدون کې عذاب د جانب رب ستانه او دی ود پراتو نو وګرځید پشان دو لوکړی شوی پټی نو आवाज کو یو بلتا پدی حال کې چې سبا په کې پاسې دلیو چې سار وختي روان شي په خپل فصل باندې کتا سو شو کون کیه میوه لرا بیا به غریبان خبر شین دا مسواړي وختي لار شي نو خلق باندې خبر نه ہوتا به ټول کور تروړي فانطلقوا روان شو او دی پټي خبرې کولې یو بل سره چې داخل نشي دی باغ تنن رضی پتا سو باندې سوق مسكين وغدا او سار وختي روان شي علی حرد قادرین په شمتیا باندې چندازې لګون کیو د ساندازې د پیداوار چې دومره منه بوشي التیسنو او حرد معنا علی بخل پس ارکل چې دی اولید دا باغ خپل نبی او ویل یو بل تا چې بهشک مونږ چو لار روکه شوې د مونږ ته مونږ نه او چې به وکتل چې دا پولی لار خو ما غدي بیا وینا لار روکه نه دا بلکې موږ محروم شي یو الله عذاب راوسته دي او درمیانی د دینه یعنی غوړه د دینه چې پدې کې نسبتا غوړه او مخکې هم هغه د بخل نه منې کول او به چې د الله حق ادا کوي زکات ور کوي عشر ور کوي غوړه د دینه او اوسط افضل تم وي آیا ما نو ویلی تاسو ته چې لولا تسبحون ولی پاک والے نه بیانوي د الله پاک ان توحید ولی نه منئ اغي او چې زه اوسې منو سبحان ربنا پاکی دا زمونږ رب لرا بهشک مونږه ظالمان نو مخامخ شو واز درینه په بازو باندې یو بل ملامت کو نو قالو اول دی هاي افسوس ته مونږ لرا بهشک مونږه خو سرکشو خو خیر ده دنیا لار دي شي عسى ربنا نزدې دا چې رب زمونږه بدله برا کی مونږ ته د غوړه باغ من هدا دی باغ نه مونږ خو خپل رب تراګرځدون کیو بیا مخشو چې توبه خو وشتګل کذالک العذاب امدارنګ راضی عذابنا او البته عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کدی پوی دی چې ستاره پټی نه کیږي او ته عشر نو ورکه د غریبانو نه پټیږي چې غریبان خبر شین چې واپس را چې کوړه می ټول راوړي عشر خو واجب دی اخو فرض دی ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون بیشک پرزگار دا پارا در رب دربار کے باغون دا نعمتنو بئی آیا پس منگوا اگرزو مسلمانان پشاند مجرمانو دا سشوی دی پتا سبانی سنگ فیصلے کوئی آیا شتے تاو دا پارا سو کتاب چپا کی تاسو لستی دی دا خپل مشرکانہ خبری بیشک شتے تاو دا پارا او یقینا شتے تاو دا پارا پدی کتاب کے البتہ اغا خبری چتاسو خخوائی آیا شتے تاو دا پارا قسمونا علینا چی شب منگ بنی پورا کول داغے ما چتا قسم خولے دے چتا 400 کئی خطا دا وسنوے بالغتن چی رسیدن کی وید قیامت پورے بے شک ان لکم لما تحکمون نو کدا سوی نوی بتاو دا پارا البتہ اغا شے چتاسو داغی فیصلہ کوئے تپوسو کا دینا چکم یو دینا پدی بانی زعیم زامن دے زعیم کفیل
ام لهم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین یوم یکشف عن ساق فاغرس کی چې پرده بلری شي د پنداینا سمانا دا فاغرس کی چې لري بشي پرده د پنداینا دو معنی دي یو د سلف صالحین طریقې مطابق چې ساق نه ساق د الله مراد ده اگر کې دی آیت کې د ساق نسبت الله ته نه شوی او احادیثو کې شوی نو تفسیر د قران بالحدیث پکې او د الله ساق او پندای څنګه دا مثال نشته جزه دی پوي کوم تقریر تا تما د ید او د استواء علی العرش او د نزول په اړه کې کړي او ما قیاد له الله بخپل ساق کارا کی نټول بسجدو باندې پریوزی د منافق بخکته کیږي خملا به تختشي جمهور مفسرین دا معنا کوي هم دغه غوړه پرده بلری کریشی د پډای د الله نه یعنی د الله تجلی بوشي او دیمه معنا دا چې کلام د عربو کې کشف ساق کنایه د شدت نوم ده فاغه ورځ کې چې لری کړي پرده لری کریشی د پډای نه یعنی فاغه ورځ کې چې راشي سختی د قیامت خدا دیمه معنا تعویل ده اور اوله معنا تعویل نه ده او سلف صالحین تعویل نه کوي اب دیم مانا جوڑی کی پاربے کی مثال نے پاربے کشتا کہ کشف ساق کنایہ د شدت نوی کشف ساق کنایہ د شدت نوی باغ تعویل دے ولست من المتأولین فی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا اودی يدعون الى السجود بلل بشو په دنیا کې سجدے ته او دی روغ موټو نو پرې دما او هغه کسان چې دروغجن غني دا کلام رو رو رسو مونږ دی دا لفظي ترجمه کوما درجه به درجه رسو رو رو رسو مونږ دی رو رو رسو مونږ دی لرا خپل منزل تا من حيث پدا سے طریقہ چې دی په نه پويږي او مهلت ورکو مونږ دی تا بهشک زما تدبیر مضبوط ده آیات غوالد دین اجر چې دی د وجد تاوان چې دوی چې دی د وجد تاوان نه بوج پریوته پدی آیشته دی سره غیب چې دی داغه نه لیکل کوي صبر کوا په حکم در بخپل باندې او مکیګه په شان د مئی والا پیغمبر چې هغه به اجازه تلو لیک به صبري کړي وا یونس علی السلام اذن را سوخ کی आवाज کړو د مئی په خېټه کې وهو مکذوم او حال دا چې دی غمجنو مکذوم من مغموم لولا ان تدارکه او کچرنه وي مندلې دلرا نعمت درب ددو نو غرزول شوي وو په میدان کې او ناکاره وو حال ددو نو الله غره کړو دی رب داغو نوې ګرځاو د نیکانو نه او قریب دی هغه کسان بهشکه نږدې دی هغه کسان چې کافر شوی دي چې او چا قیتا بخپل سترګو یعنی سترګو باندې بد در تګوري لکه چې سترګو نه غشي او باسي لما سمعوا الذکر ارکل چې واوري نصیحت او وای دي چې داخله ونه ده او نه ده دا قرآن مگر نصیحت ده د ټول جهان